مولانا روم وایي چې مجنون ناست دی په ځمکه او ګوته قلم کړې ده او لیکي چې لیلا 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 یو سړی پې تېري او ورته وایي چې دا څه کې او مجنونه لیونیه دا څه نامه لیکې په دې خاورو مجنون ورته داسې ګوري ورته وایي چې د لیلا د نامې مشق کومه مشق څه ته وایي بڼ بڼو کوي نو زه پې څه پوهېږم د یو شي دورهیي کول بار بار هغه ویل چې رانه هیر نشي پوښتنه کوي چې دا څه کې نو دی ورته وایي د لیلا نامې مشق کومه چې رانه چرته هیره نشي په دې څه کې لیلا 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 په ځمکه باندې لیکې لګیا یې په دې څه کې نو دی ورته وایي څه کې په دې څه کېږي خپل زړه له پې تسلي ورکوم خپل زړه له په دې تسلي ورکوم مجازي عیش اوس مجنون د شپې ناست دی نیمه شپه ده دنیا اوده ده او دی ویښ عزیزانو د دغه خوند نه خدای خبر کا چې دا په نیمه شپه کې د الله او د الله د بندگانو همرازي کی نیمه شپې نه چې شپه واوړي الله د دنیا اسمان ته تشریف راوړي ما یلیق بشانی او ملائکو ته وایي چې زما او زما د بندگانو منځ کې دا ټولې پردې لرې کړه نو الله په خپله دغه ټایم کې آواز کوي هغه آواز الله والا اوري څوک شته چې دې وخت کې څه وغواړي او زه یې ورکم مجنون اوس ناست دی ای زما بې نیازه خدایه ای زما د لوی شان مالکه خدایه خدایه دا زما نامه دې مجنون ولې ایښې ده او زما دا زړه کې د لیلا مینه ولې اچولې اوس دې یو ټکي ته خیال چې دا ولې ټکې خدای پاک ته څوک کولی شي ویلی شي ولې خدا یاد دی چې عشاقو ته د دې اجازت دي عشاقو ته د دې اجازت دي ولې دې زما نامه مجنون ایښې ده او دا د لیلا عشق دې زما په سینه کې ولې اچولی دې ولې ټکي خدای له خوند ورکړو آواز ورته وشو آواز ورته وشو چې اول ورته آواز څه وشو او ملنګه او مجنون او په خاورو کې پروتا دا د لیلا کار نه دی دا زما کار دی چې دا ستا منامه مې لیونی ایښې ده او ستا په سینه کې مې د لیلا عشق اچولی دی دا ستا کار نه دی دا زما کار دی او ولې مې دا کړي دي ځکه چې د لیلا په مخ کې زما د حسن چمک دی نو ته چې د هغې په مخ مینې ته په حقیقت کې په ما مینې ما په خبره پوهېږئ هر ښایسته شي باندې چې سړی مین شي دا په حقیقت کې په خدای مینېده دي ځکه چې دا ښایسته جوړ کړی چا دی د لیلا حسن زما د نور عکس دی نو ته په ما مینې په لیلا مین نه مجنون وی ښه یا الله چې په تا مینم او بیا په لیلا مین نیم که دا د ځمکې په سر ټوله دنیا په ما آفرین ووی لیکن زه چې هر کله خدای است د دې مخکې ستا د نور تجلی ده نو د دنیا په آفرین مې پروا نشته دې نه پس به زما لوی صفت چې دی د لیلا کنزل د لیلا کنزل چې دي دا به زما لوی صفت اوس معشوقې کنزل او دې ته صفت ویل دا د یو بل عاشق خبره واورئ د یو بل اوس ته چې په چا څوک دې خوښ وي او ډېر پې مین یې او ته هغه ځای ته ورشه او ځان دې ډېر ډولی ډولی کړی او ورشه او هغه دله سم لاسم در نه کړي او داسې تندی تروش کړی کښېنه هلته پاتې به شي هلته هسې وایم چې پاکستانی غوړ دې ځان نه جوړ کړی که نه پاکستانی چې دي دا لواڼی غوا دي لواڼی غوا په رنګ ډېره ښایسته وي لکه نواز شریف چې ښایسته دی
پرنګ ډیره ښایسته خو پای پکې ګوټم تاسو خیال راغی نو دا د لوانستان غواګانې چې یو سړي ځای ته ورشي هغه دا څوک دی دا زما انګریزي خوان چې فرینډ دی او دا زما دوست دی او جانی دوست مې دی او پلانې دی او ډینګړی دی نو او تا ورشه لاس در کې سلام علیکم جوړې تکړه ښه هلته کېنه لکه دلته بل ور د حجرې نه یو سړی راووتو راووتو مال ولې ویل زه خو په ډېر لویه تمه راغلی یم چې دا زما دوستان دي او ډېر څه لفټ یې رانه کړو مالیله خو دې د نفس اپریشن وشو ویلې ولې مال دا ځان دې سره اګمال کړی دی او دننه لفټ میلاو نه شو مالیله دې د نفس اپریشن اوس عاشق سړی چې د معشوقې ترخې خبرې هغې ته څه وایي دې نه پس یا الله چې ستا د نور تجلی ده د لیلا په مخ کې نو د دې کنځلې به زه دې نه پس تا مدحه او تعریف ګڼم یو عاشق بل وایي اے د سحر بادا که زما د یار په کوڅه کې تېرېدلې او دې لیدو نو لږ زما حال ورته ووایه خاورو کې پروت دی لاس یې بالښت کړی دی او د سحر باد سره خبرې او سحر باد سره خبرو باندې په ایمان وی روټي خلاص پوهېږئ د سحر باد سره خبرو باندې اے د سحر بادا که زما د یار په کوڅه کې تېرېدلې او چېرته دې ولیدو نو لږ زما حال ورته ووایه لږ ورته ووایه او دا ورته ووایه تاله څه په لاس درځي چې په خپل هجران کې ما سوځې او که ته زما په سوځېدو خوشحالې ما دې په خدای قسمي زه ستا د لاسه په اور کې پروت خوشحاله ما وګوره داسې هم چېرته شوي چې یار راپاسي یار په اور کې واچي او هغه یار به خوشحالي په اور کې وایي ابراهیم علیه السلام په اور کې چا اچولی و نمرود څوک چې ابراهیم یې په اور کې واچولی جبرائیل ورته راغی چې په ټال یې کېنولو اور ته یې ور دیکه کولو جبرائیل راغی ویل څنګه چلو کم ویل زه خپل کار کوه نمرود څوک دی چې ما په اور کې واچوي چې څوک مې اچوي هغه پوهېږه او کار یې پوهېږه چې د اور دې منځ لیکو او ټال یې ووالو په توره باندې د اور په دې منځ کې پرېوت چې په لمبو کې پرېوتو یکدم اور ته آواز وشو یا نارو کونی بردم و سلاما اورا خبردار چې وې نه سوځې یخ او سالم گلزار پې جوړ شي ایو بزرګ وایي که نه وایي لاندې د سرو ګلونو باغ د کلمبي دي د اور لاندې د سرو ګلونو باغ د کلمبي دي د اور پټال د مینې ختېدلی یم تپوس مه کوه لاندې د سرو ګلونو باغ دی کلمبي دي د اور پټال د مینې ختېدلی یم تپوس مه کوه ډېرو بسکلي وي خو مه وایه زما د سکلو قاتل ته دومره خندېدلی یم تپوس مه کوه د یار د لاسه اور ګلزار ګڼي خلک نو مجنون ته به وایي چې د لیلا کنځلې څنګه مجنون په صفت ګڼي دا خو تا عشق نه دی کړی خوند خو یې د هغه وخت وي ورشئ دا تپوس هغه صحابهو نه وکئ چې کوم د جنګ نه پاتې شوي او پیغمبر ورته ویلي چې تاسو نه خدای خفه دی دوی لاړه او د مسجد نبوي ستنو پورې ځان وتړلو ویل والله که تر هغې ځان پرانیزو چې تر څو خدای ویلی نه او رسول الله پرانیزو دا عشق و مونږ خلک عشق څه پېژنو مینه څه پېژنو درد څه پېژنو درد غالبا اقبال شعر دی چې ایک اونگ سے دل میں اٹھتی ہے ایک درد جگر میں ہوتا ہے ایک اونگ سے دل میں اٹھتی ہے ایک درد جگر میں ہوتا ہے
मैं छुप के रोता हूं जब सारा आलम सोता है। ये ऊंग में पजड़ की उचती और ये दर्द में पजड़ की वो ज पट पट जाड़म पागा वक्त के वर्ता चिकुम वक्त के टोला दुनिया उदई नो ज वीखे माशुके मो जमा माशुकम वीखे नो दगा वक्त के वर्ता जाड़ खुदाई दे दा दर्द मुंह के पैदा अवागा दरवाजे द सोमनाथ आगा महमूद गजनवी काबल ته وړي د ظاهر شاه په وخت کې د هندوانو خوشالولو د پاره واپس بیا هغه دروازې ورکړي خلک دا اوس خو وینا محمود غزنوی پاتې شوی او نه د ایاز په زلفو کې هغه کوګواله پات اوس ایاز څنګه یار دا غلام د محمود غزنوی غلام او بادشاہ په مینو د بادشاہ ډیر ښه دا محمود غزنوی چې په کوم ورځ په منډۍ کې خرڅېدو او کومې جامې دا اغوستې وي نو پنسې نه وي او پاس باډه وه لستوڼي نه وو دا ځایونه وو کېړو پوندې نه وې پنجه وه په دې جامو کې دی په منډۍ کې خرڅېده بادشاه ته د غلام ضرورت شو دا غلام یې ورته واغستو ورې چې ورې وړو د هغه اخلاق او کردار داسې و چې محمود غزنوي پې مین نو ځان سره به په تخت کېنولی غلام به ځان سره په تخت کېنولی دې آیا څه چل کړی چې هغه کمیس او پرتوګ او هغه کېړی او هغه ټوپی هغه یې په یو بکس کې ایښې وه هر سهار بیا بکس لرې کو دې جامو ته بیا داسې وکتل او بیا به تلا چا پې شکایت وکړو شیطانت یې وکړو چې جی دې ایاز ستا د بادشاهۍ لالونه او جواهرات پټ کړي دي او د کټ سر ته بکس پروت ته پاغي کې ایښي دي او هر سهار یې ګوري وی ښه بادشاه ډېر خفه شو ایاز یې راوغوښتو وی دا ستا د کټ سر ته بکس چې پروت دی کې څه دي ایاز ورته وی چې بادشاه قبله عالم دا کنجي ده او زما لوی سعادت بدایي چې دا بکس ته په خپله لرې کې ویې ګورې بل راکړه کنجي تې واغسته او بکس له ورغی چې بکس یې پرانیستو چې پکې ګوري هغه زوړ پرتوګ دی او زوړ کمیس دی او زړه ټوپی ده زړې کېړی دا پکې بادشاه ورته داسې کېناست وی دا ولې ایازه ورته قربان دې شمه دا هغه جامې دي چې په منډۍ کې زه پکې خرڅېدمه ما دا جامې اغوستې وې او په منډۍ کې زما بولی کېده او لیلامې دما تا واغستم اوس چې ستا په تخت ناست یم او کوم شاهي لباس مې اغوستی نو سهار دا جامې وګورم او زړه کې ویم چې او ایازه ته په دې جامو کې څه وخت کې خرڅېدلې اوس د بادشاه لباس او په تخت ناست دی نه چې غرور در کې را نشي نن سبا چې پیسې ورسره راشي د فرعون بچی ته جوړ شي که نه نو زه هر سهار دا بکس کې جامې ځکه ګورم چې غرور را کې را نشي اوس به ایاز مونږ چرته نه پیدا کوو او محمود غزنوي به کوم ځای نه پیدا کوو ابوالحسن خرقاني به کوم ځای نه پیدا کوو شیخ سعدي به کوم ځای نه پیدا کوو او د شیخ سعدي هغه بچی به کوم ځای نه پیدا کوو چې نواب ته وی چې قافله رفتن د ما هم مهروي دا به کوم خو سر څه نو ځکه وایي چې نه و غزنوي میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان نہ ہو تو جہان نہ ہو جناب رسول الله خود ټول کائنات ځان دے وزړه دے چې زړه نه اسم د دې سم مثال شته په کوم ورځ چې حضور وفات شو یو صحابي ناشته په پټي کې ګوټ کوي چا ورته سکه یار دې وفات شو ویا هغه
ګوډ چې پکې هغې ته څه وایي رمبی غوندې هغه رمبی په ځمکه وویشت اسمان ته یې وکته چې اللهم اذهب بصري اللهم اذهب بصري كي لا ارى بعد محمد احدا خدایا ما په دواړو سترګو ړوند کا په دواړو سترګو مې ړوند کا چې زه د رسول الله نه وروسته پې بل څوک ونه ګورم پټي کې ناست او په دواړو سترګو ړوند شو نو دا خلق صاحب حالو مونږ یو صاحب قال او صاحب قال چې دی هغه لاره نشي بیا مونته چې څو پورې صاحب حال شوی